دا کار را نوشو بیا بنکوما و یو ځل باندې پرده واچوا. دا نفس لوامی د ځان ملامت کوي او د خپي عزتمند دا ډیر خنه پسته. الله ر زمنګ داوم نصیب کې دا ډیر خلا د ګناه د پاره دلایل ویل او لدا ټول خلق چې کوي او دا مولیان چې کوي او لدا ناروا دي. دا نفس اماره بالسوء دی. دا د توکونه غي نفس ولا دلایل وی ولدا پلان کې چې کوي او ډینګلې چې کوي او لدا ناجایز دی او پدې کې خو بلغه ټپایدي دي چې دلایل وته شروع کې دا نفس په د سور دی. دا نفس اماره بالسوء دی په ګناه باندې مطمئن کړي دی. کوي ګناه او خو مطمئن دی خو خوشاله دی. دا نفس خ نفس نه دی چې هغه د تر ګناه لپاره دلایل وی. نن سبا دا مصیبت ته کچا تسوای نو یو لیدا استاجی چې کوي او دا پلان کې مولا چې کوي هغه تعلیدل لري هغه دا کار کوي په دین کې استاجی دلیل نه دی. شیخ القرآن نه مولا بوي چې په دین کې مولا دلیل نه دی. دلائل د شرع غټ غټ دو دی یو قرآن دی او بل سنت دی. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول دا الله منی او د پیغمبر منی. که مولا د قرآن او سنت په لار روانو دا غو منه او هغه به تا ته لار خي. علماء کرام د ځان نه خبره نه کوي هغه د قرآن کریم د خبره وضاحت کوي تا ته خبره خي چې دا دا علماء کرام ذکر کوي قیاس چې دی اجتهاد د مجتهد دا مثبت مظهر د حکم شرعي دی صرف تا ته حکم شریف کار کوي. نو که صحیح حکم را تخکار که دا قیاس صحیح دی او که صحیح کار نه که دا صحیح نه دی. قرآن کریم علماء وی عالم ترجمان د قرآن کریم دی. عالم به هغه خبره کوي چې هغه الله په کتاب کې او که قرآن کې یو څه دي او د بل شروع شو آیات یو لرا بغي بل لرا بغي د صحیح ترجمان د قرآن کریم نه دی. د وزیر اعظم ترجمان هغه چې وزیر اعظم کوم خبره غوږ کې وتو کې هغه خبره کوي د به صحیح ترجمانی او کچره هغه یو خبره کوي د بل خبره کوي فورن وزیر اعظم پر پس ټلیفون کې چې دا خبره خو د روره غلطه وکړه ته خو مان خلق ډډه تکې ته خو مان خلق جدا کې ته خانک مان خلق متنفره کې عالم به هغه چې د قرآن خبره کوي قرآن طرف ته دعوت ور کوي سچ الله ویل دي او سچ پیغمبر ویل دي. دانه چې قرآن ځان له تاورا و تاوها نه قرآن سره تاویگا را تاویگا خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں. خپل نه بدلیږي چې قرآن یو ټک او ډس په د باندې راځي وای نه را قرآن لګ بدل کا. د پاکستان آئین دی آئین 63 ایک وی لګ پکې سہولی کا اوس ځکه عمران خان گیر شو نو چې پکې نواز شهباز شریف گیر شي نو بل حاشیه په وخې جوا نو د نواز شریف د آزادولو لپاره بل حاشیه وخېجا. قرآن کے آشین نخیجی قرآن چه سویلی دیوم اکوی. قرآن کریم کے قرات غیر متواتر نه ده معتبر د علماء په نيز باندې نو بیا ځان له حاشیب کې کمزای معتبر شوی هغه قرات چې په تواتر سره راغلی د انبیاء د نبی علیہ السلام نه نقل وی هغه به معتبر وی. حاشی ماشی نه منی قرآن منګه وی یو میاش بیان شو د سربزان برابرو سچ منګه او تاسو ته ویل شو د سربزان برابرو دا بنو چې پلان کی کاکاوی ډینګلی کاکاوی او استاد چې دا خبره کوي اس شی په دین کې دلیل نه دی. قرآن دی او سنت دی اجماع د صحابه او د تابعینو دا زمنګ د دین مشرانو هغه هم چې خبره کړي دا د نبی علیہ السلام نه اوریدلی یار صحابهونه د ځان نه ده کړي د دیو جن باغ منو او رضان نه خبره بنه کو. وی عزتمند قرآن کریم ما تاسو ته وی چې ردین بل د خوشاله شي نشته په دې باندې د انسان نه انسان جوړیږي کله چې انسان نفس لوامه شي په دې قرآن کریم باندې چې منګه او تاسو د الله کتاب تناسیو او یو ګناه باندې رد شو نو منګه او تاسو بغوګونه کولاو کې چې هو دا خو ما کې وو او دا خو ما کو توبه او توبه اوس به دا ځان سره زوتو او دا خنفس ته چې هر ټیم راته وي چې دا دی کړي او په توبه شو هغه کار پریدو. دا خبره ده د سره د انسان اصلاح کیږي اصلاح برابروالی ته ویل شي دین طرف ته برابرېدل او دین ته سمیدل او دین ته نغېدل او په دین باندې نغېدل
چې قرآن د لسنګ چوکه در کوي چې نیغ شه هغه شانته نیغېدل چې قرآن کریم څنګه وای سنت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام څنګه وای هغه شانته نیغېدل د ځان نه خبرې نه کول نو دا انسان بیا کامل انسان شي او دی بیا یو دیندار او نیک عمل انسان شي نو دی بیا تکمیل د غیر کوي استاد قرآن وای یو میاش قرآن بیان شو سلویخ رضی قرآن بیان شو اصلاح ختم شوا بیانو شو دا عقیدی بیانو شو دا عمل بیانو شو دې سره چې چا اصلاح شوا دا هغه په زړه کې جذبه رااله چې یاره زه به هم درس کوم اوس دې تکمیل د غیر شروع کی اوس د بل اصلاح کوي ما خو مسئلې زده کړې اوس دې ټینګېږي نه بیا را پاسی ګونیر کې ما درس کو بخوا نو پاغي کې ما یو پیرې ته رد کو یو رد شروع شمه بدعات می یو راواغست او شروع به وګ درسو سار نه تر مازیګر پورې نو هلته یو مشر عالم اوسم ژوندې رضا غرستلو مغیر راته ژوندې دی درس لو په پابندای سره راته د الکانو نمخ کې نو بناستو نور خو هغه عالم خو لک شاړ شوی غونته زمون غونته نو چې ما درسو کو د بیان می کو د رد می کو نو سمې پرې نه خدل د خدای په فضل نو چې هغه په د اخره کې درس میاس کې پاسې د چغې کړوي مولوي صاحب اسې د چنګلای په تبرګیدي ارسه غوس کړل نو دا او بیا هغه د هغې نه پس درس شروع کو درس قرآن کریم دا د پنځپیري کار دی نور به وایي چې داسې غرض سره او ضمیر چاته راجی دی او داسې چلو شو دا پکې څه دي او مبتدا او خبر دواړه ماری پیدي او حسر پیدا کوي او دا اسنام یادوي نن زمونږ په مخرابو کور کې د بل چای په مولګو د بل چای په مولګو نو هغه سوي نو زوم ناسوم نو خزر اتوي دا دې سوي یا ټک استاسو مخکې نو هم چې سي وي وې دا دې سوي ما بند کړه اوس بل څه غرولې شروع کړ نو دا دې په کې لاس دا د هر چا قرآن نه دی دا هر چا کار نه دی دار شیخ القرآن نه مولا خپل شاګردانو ته خېلو قرآن سره چې چوکني قرآن چې چوکا کوي نه غي دی نه په ګناه ته ګوته نږدي دا خو بیا قرآن نشه نعوذ بالله په ګناه باندې ګوته نږدي دا بیا قرآن نشو قرآن د پنځپیري وایا زه د نور قرآنونو تر ترانې قرآن مجید وام ترانې قرآن مجید به اورېدلې سکول کې وایي که نه ټي ټي استاد هغه وایي که نه هغه قرآن کریم وایي او بیا ورپسې وروسته ترجمه وکړي او اس په پده پوه نشي اسان باسو هوښیار وایي پته نه لګي چې قرآن مجید کې سو او سنو خوله والا د پنځپیري په کار ده خوله والا د پنځپیري په کار ده چې صفا قرآن کریم وایي د سړي خپلو ګناهونو باندې نظر شي وایي دا مونږ خو په شرک کې پراته مونږ خو په زیارتونو تلو مونږ خو په ځان باندې ګټې مخلې مونږ خو په ځان جاروګانې مخلې توبه خدای توبه د زنانه ورته توجه پیدا شي او مونږ خو به رسخار ډیري ته ناستو او مونږ خو به اختر کې قبرونو لتلو قبرونو لم چونې ورکولې په قبرونو باندې مسپری کول غرګوټو لم رنګونه ورکول مونږ خو دا کارونه کول اختر خو عزتمندو اگر ژوندوی د مړو اختر نشته ری ښه د ځینې خلک د مړو اختروم کوي دا ناجایز دي نشته ری او په یو بل شی ما نه ختم پاتې شو بس خبره بل شم ما چې سوي زه به سوا ما پاتې شو ښه ما یې که نیمه ګنټه به کوم ته خو داتې خو دا نور خلک ایو دله نن ټیم درکړه زه صحیح دی انشاءالله نه دوره یې نه واما ښه نو ما څه خبره کوله اوس که آیاتونه راړو من پای به ډېر زیات ټیم لګي که نه تحقیق نه کوم ما صرف یو څو خبرې به وکړو اوس بل شی راوتی دی قبرونو ته ګټې لګي نومې پې لګي په دې تاریخ پیدا شوی او په دې مړ شوی او دوره یې رونه دي دوره یې خویندې وي برتي کوي یو مې لیدلی وی دی کپتان ولکه که د کپتانونه نشته هلته یي مر ربک او ما دینک رب دې سو کا مل دې سو هلته کپتان نه چلیږي دا صدا خو نه دی چې سرکاري عہده ور سره او په پنشن رااله او بیا سرکاري ځای ته زوړ کارډ وته خو عزت تلاشي ولا مال خپل سړی دی نه 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 صوبیدار صاحب ریټایر صوبیدار دی تلاشي ولا مالا دیو پیرې تتلما یو ځای ته ډرایور را سره مو ته لکه دی ځای ودرګه تلاشي لوي مال بنالي ما ولي کارډ وته خو نغې مته اشاره وکړل ما نه خري دای کې دالی ازونه می ازونه شته کبه بڑے تماچه راوړي نو تالاشي ولا نالي
بیا وروسته چې څه وشي وایي دا وګوره دی تا تالاشي نه واغستې د خدای دربار کې داسې نشته هلته وایي صوبیداري ځای کېده اوس به تپوس کېږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کې راځي نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم ان یجسس القبر وان یبنى علیها وان یكتب علیه نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کړی دا ان یجسس القبر وان یبنى علیه وان یكتب علیه نبی علیہ السلام منع کړی دا چې قبر باندې آبادې وکړې شي په قبر باندې لیکل وکړې شي قبر باندې آبادې سره ګمبدونه ای صحابه کې راته او پیرته یو کس وی نیکه مړ شوی نو ماته وی زمانی کدا سیو ما څنګه وی و پاغه ور شوی بلا ګولونه پاغه پراتری شالونه به پراتری ما دا په تاریخینو په ځوان دی ولا صادر نه غستو اوس د په شالونه کې خدل دا خو په الله رب العزت نه ریخي شالونه کې خدل لیکل کول په قبر ګمبادونه کول کې خدل نو دا ناروا دي او ناجایز دي او بدعات دي ځنه علما دا ذکر کوي ځنه بکې دا وي هر چا بکې ما تاسو ته عاشق جوړی لري کنه نو هغه بکې یره که خیر دی علما او د صلحا او د اولیاء په قبرونو باندې ګمبدونه جوړ کړي شي وای قضا په شامی نو دا خبرې پکې نشته رخه حدیث به مخ کې استثناء باندې دلیل سره دا استثناء باندې دلیل سره په دې باندې څه دلیل لې چې خیر دې کپلان کې او عالمي او دای نو ټیک د من خو وافق منو خو څه دلیل خو براته وی کنه سړی غټ دې زمنګ د سر تاج دې خو دلیل به پاغه باندې راته وی من سره حدیث ته او تا سره هیڅ شی نشته په دې باندې دلیل سره او د آتش ګمبد خونی که ګمبد پاغي باندې جوړ شي نو بیا وروسته وای صاحب الکرامات ته بیګار راغلو مو اشال خوځیدو چاراته وی د معنی رای کې دو زیارتونه او داغي بارک خلکو دا عقیده وا چې د شپې را پاسی با باغانه یو بل سره مشورې کوي چې سار بس کو دا پکې وی دغه ځای کې دا بیان راغلم چې مشوره کوي چې سار بس کو ها دا ټول بکواس دی دې شی نشته ری لاړې هغه خبره ختم شوي جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا او دا نور به ختم شي خو الله دې د پنځپیر شی او قرآن نه مولا اخلاص مونږ کې پیدا کی چې دا هغه څومره اخلاص هغه بوډا سړی کله کله ول زه درس اورم ساده بیان نتا تصنع بکې نتا تکلب بکې من خو لیدلې نو او مشران نه اورو ساده سیده بیانو اخلاص آغا غواړي وی مؤذن کا مجاہد کا اذان اور مجاہد کا ملا کا اذان اور مجاہد کا اذان اور الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کا اذان اور مجاہد کا اذان اور الفاظ آغا دی او مانا آغا دا او مولا به کې دیشي په قاره سره وي مات با ډیر راکاږي مجاهد هغه به دور نه راکاږي مولا ته لوډ سپیکر لګېدل لري مولا او مجاهد د تور ګټ د پاسه ولاړ دی او مولا فیسبوک کې لګیاري امریکایو موري د مجاهد هغه پتنګي کې صرف کړنګار کوي بل سو کې ناوري خو د مولا په اذان درې کسه جمعات ته ناراضي او د مجاهد په اذان باندې خلق سرونه شیندي کنه شیندي داولی شیندي د مولا په اذان کې اخلاص نشته د مجاهد په اذان کې اخلاص ته افغانستان چې پتغه شتاس موبایل کې قتل یو کنه یو کس د ټینګ د پاسه ولاړو اذان وي ډیر ورته پاس کېدم خو څه خو میونه وي یو ملګری راته وي افغانستان چې پدا شو وی افغانستان ته با چکر لرازي او موږ د تویزه لګو پاسپورت جوړ کا پاغر په دوه مرز راته ټلیفون کوم ما اوس خو نه درځم مړ بشم خو نه درځم وی ولې ما نه اوس خو زوګ درځي چې ویډیو غانې کوي شیشه وی شیئر کاو دا بګه کمنټس په ورکا او نه سره پټو باسا دا چیل د سنگر کې د ویډیو نو شوی انګريز سره پډا زبان دی اوس ویډیو ګار ته ضرورت نشته یو سپیره تلو نو هغه خپل مزنه کزداسي ځانم تبا کې بلم ځان سره تبا کې هغه بل ګورنری ختم کړه خپلم ذلیل او رسوا راغی اب شپریانو بسې شو د دې ځانه په مخه واغسته وی درغله بس هغه غار سے ختم کړه هغه ګورنری ختم کړه او ظالم تبا برباد کوي شرمو نو ماته اوس ته ویلو چې قران هغه دی کې دې شي تحقیقونه به ډیر شي خو اخلاص د پنځپیر شی او قرآن په کار دی
نو ما تاسو الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کا اذان اور مجاہد کا اذان اور. جار قائی سے د باجوڑ الله دې وبخي الله دې مغفور او مرحوم کی. یو پیره ته ز بیان الله تعالی مور سره یو ځای ته هغه وختو چې کله دا ټیمونه مخکې رستو کړیو زمونږ حکومت نه چې چل خطا شي کله ټیم مخکې رستو کیو یره که په دیخ شو کله د یو ځای نه پیسې راولي بل ځای کې کیدي او بل ځای نه پیسې راولي بل ځای کې کیدي کله وی غوړي ارزان ول غواړي کله وی چینی دا الله عذاب مخې ته سن راځي. اوس په ما د دې ټولو دا نظریه برابر شي چې ګرانی او ارزانی الله راولي ګرانی او ارزانی څوک راولي الله راولي. زمونږ استاد د عمل به کسی ښه د عمران خان تایید نه کوم خدای موږ د ټولو نه خلاص کی. الله اکبر. نو ما څه خبره کوله ما تاسو ته داوي چې اخلاص تقوا نو جار قیس ابراهیم الله وی شیخ القرآن رحم الله یو پیری ته خبره کوله او دې ته ریا نه وي ښه دا خبره یاد کړئ علماء کرام ذکر کوي د پیر او د استاز خبره د خپل عمل تذکره دا ریانی دار شاگردانو اصلاحي دار شاگردانو سوي اصلاحي هغې ته تنبیه ورکولی استاز وی پیر وی چې صحیح استاز او صحیح پیری دا هغې ته اصلاحي دا هغې تربیتي. نو شیخ القرآن رحم الله فرمایل چې زه چېرته بیان لازم ټوله شپه عبادت کوم او الله ته جاړم چې الله زما په دې خوله کې الله اثر پیدا کا الله ردی د خلکو دا زړونه ځان طرف ته راواړوه د کبر او د شرکیاتو نه د بدعاتو او د رسوماتو نه توحید او سنت طرف ته راواړوه ټوله شپه الله ته جاړم الله ته جاړم د دې وجې نه په هغې کې ډېر غټ اثر و. نو الله دې په موږ کې هغه اخلاص پیدا کړي. نو ما تاسو ته دا وی چې درس د قرآن کریم په دې سره اصلاح شي تکمیل د غیر شي او هغه انسان مکمل او مکمل شي بیا خپل هم کامل له او بیا تکمیل د غیر کوي جذبه پکې راشي. ولو زمونږ د عملګري وی یاره د پنځپیر د درس او د نورو درسونو پرکی ټول ګلونه دي خو ګل د بوی خو پرکی که نی ګلونه خو ټولې خو د بوی پرک خامخایي. هغه وجه څه ده هغه وجه داره زمونږ محله کې یو کاکار تبلیغي دی هغه وایي هسې سړی نیغی چې قرآن وایي سړی نیغی او چې پنځپیر کې درس وکړو نو دی وایي چې کله به ځم اوس به کله ځم او اختر چوټي به کله ختمیږي چې درس شروع کم او ځان له په کرایه باندې کورلی په کرایه کسان ګوري راشي وي ما ته کېنئ چې زه راته د الله کتاب وام او چوي چې څو پورې یا مسله نی کړي څو پورې د الله کتاب نی بیان کړي نو هغه ټینګېږي نه خبره کوي. موږ سره باجوړ کې یو ملګری هغه د دې ملکڼ خوا کې دغه ځای غالبا چرته کورو نو موږ به چې چرته لړو برید به پراک خریلیو نو هغه چې موږ به چرته لړو او پاسې د بیزلک درس کو نو موږ نه سبق کې رستو بلکې ما به ورته سبقونه وي ما به ورته سبقونه طالبګرای کې ډېر یو بزرګ انسان و بیزلک درس کوم یو ورځ داس چالو کو بیا موږ چې کوم جمعات کې پاتې کېدو یو ورځ پاسې د ټاس ټول کې نه زه ته درس کوم بیا یو ځای ته موږ تلو میلمانه شو بیا خیال نو چې سهار مونځ څنګه وي تاسو کې نه زه درس کوم نو ما سره یو بل ملګری و د افغانستان ما ته دې سړي خو زه ډېر ملامته کړم ما ته دا خو زما کارو خو بیا مې هغه ته پرېښوده ما یو څه چې کومه اوس به کېدی شي څه بل سي نو ما هغه ته مې چې چته ځې نو ته به درس کې موږ به ورته ټول ناست ټول به پنځپیر شیخ القرآن رحم الله او موجوده چې زمونږ کم شیخ صاحب دی طالبانو ته چې وصیت کوي څه وایي چې کومې مدرسې ته لاړ شئ کومې مدرسې ته نو یو کس به درس کوي نور به ورته ناست یي دا وایي که نه وایي زمونږ ملګري په دې عمل نه کوي نه کوي پې عمل ولې وایي شاګرد به شم د تبلیغیانو نه موږ ګیله کوو دی درس ته نه کینی ما ته چې ملګري د کم ځای شکایت وکړي ویره درس ته نه کینی هم تاسو یو بل ته کینئ نو غلی شي همدا الله خپله نه کینئ بل ته ګیله پښتانه وایي یو ترې ګوته ونیوله یو نو تا ته رالې څلور ته ولې نه کینې نه وایي زه به بل ته کینم زه به ده ته کینم نه نو دا خو کمې دی که نه اول چې کم بانی وي د هغه چې کوم اخلاص یا هغه اخلاص بیا چته وي هغه شان کارکنان چرته وي بیا هغه شان کارکنان بیا چرته وي. یو بوډا بابا یو پیرې ته ما سره ګپ لګو شیخ القرآن رحم الله شاګردو بیا ما سره امی سړی ډېر ګپې لګو یو څو ورځې پس چې دی نو ما خوب کې ولید اوس هم ژوندی دی لا
نو ما چې خوب کې ولید ما ته خوب کې یو کس وی دا بابا دته ګورې سپک چته ونه ګورې دار شیخ القرآن نه مولا ډیر زیات معاونو الحمدلله ما ولا مخکې هم ډیر قدر کو او اوس ولا هم ډیر زیات قدر کوم الله رب العزت ته معلومه دا شوه چې شیخ القرآن نه مولا اگر ولایت مرتبه ته رسېدلی او دورا د قرآن کریم درس دا په دنیا کې رچا نه تیر شوی نو عزتمندو دا ټول د هغې هغه محنتونه د هغې هغه ثمرې وې څومره زنانه د درس کې شریکې شوي دي نو هغه ټولو له پکار داري چې درس شروع کی درس به څنګه شروع کی کور کې درس شروع کی که نه کور کې درس شروع کی اوس الحمدلله درسونه ټیپ شوي دي اگر ځان له موبایلو کې واچي موبایل یې هر چا سره شته نور ناروا دی پې ناوري خیر دی په موبایل نه دی درس اوري موبایل نه درس اوري او د هغې نه ځان له زوتی او بیا درس کوي چې غلط نه کوي او کور کې ځان سره خویندې کېنئ یا روندارې کېنئ واده شوی د اسخره او خواخرې کېنئ او هغوی دې کېنئ چې راځئ زه راته یو آیات درس کوم نو دیر جواد مولوی صاحب د درس نه به زما په خیال په سونو درسی نه دی ځای کې شروع شي او تاسو بیا ګورئ چې انقلاب راځي که نه راځي انقلاب کار هغه داسې به کوي چې شاګرد به تیارې چې هغه کار وکړي تجدانه چې ما درس وکړو دی دې ما ته ناستی نه چې هغه بیا کار وکړي والا په ملا ډب ورکو چې اوس شابه کار کوه او د هغه نه تپوس کوي چې تا څوره کار کړو شیخ القرآن نه والله و تپوس کو شاګردانو نه چې څوره کار دی کړو شمایل ترمذی کې حدیث راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یسأل الناس عما فی الناس د خلکو نه به تپوس کو او نبی چې خلکو څه چل کړی دی دارنګ رشاق د صحابو تپوس به کو چې پلان کې ولې غایب دی علماء کرام په دغه ځای ذکر کوي چې استادانو له پکار دي چې خپلو شاګردانو د هغوی تپوس کوي چې دا اوس څه شروع کړي دي څه کار کې مصروف دی چې دا بل طرف ته خو نه تاو شوی او د هغه اصلاح کوي کله صراحتن او کله اشارتن دا د یو مصلح او منصح ناسخ خیر خواه استاز د هغه کاري چې اصلاح کوي په دې سره ستا مشن ستا تحریک هغه په مخ کې باندې رواني نو ما تاسو ته دا وی چې خوشحالي د الله رب العزت په کتاب باندې پکار ده نن خوشحالي ده چې د الله رب العزت کتاب اختتام ته روان دی ورسېد او دا کم چې دې ځای موږ او تاسو راجمع شوي یو موږ له هم خوشحالي پکار ده چې الحمدلله ځان جواد وکړو او نن هغه ثوابونه چې تقسیمي موږ او تاسو ته رالو او میاشت روجې ده او د اعتکاف شروع کېدلو شپه ده او میاشت روجې ده د قرآن کریم اختتام دی د فرشتو مجلس دی د فرشتې حاضرېږي یو خو موږ له پکار داري چې په دې خبرو یقین وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وحفتهم الملائکه وذکرهم الله فی من عنده د مجلس ته فرشتې راځي او بر الله د فرشتو مجلس کې تذکرہ کوي چې د ما بندگان زما کتاب ته نن ناستی د دې نه بل غټه خبره نشته دی د دې نه بل غټ انعام نشته دی او د دې تصور لګ جوړول پکاري او بیا راغیر پار چې کوم اخلاص پکاري ځکه ملای اعلی کې د هر چا تذکره نه کیږي هغې له غټ اخلاص پکار دی په عام مجلس کې مشر د هغه کشر تپوس کوي د هغه ملګري تپوس کوي چې د هغه تعلق ډیر مضبوطي دا هغه تعلق ډیر مضبوطی د مشر سره نو په دې سره چې هغه تپوسو کی نو هغه د هغه شرافت او مرتبه او د هغه تعلق اظهار کوي چې د ګوره ما سره ډیر تعلق دی دا ډیر د کار سړی دی د دې وجه نه د هغه تذکره وکي او په دې سره د هغه قدر او وقت د خلکو د مجلس د خلکو په زړونو کې راشي چې واقعي دا سړی خو څوک دی اګه څوک نه پیژني چې مجلس نه بهر راوځي وایي سړی څوک وی حضرت نوم واغسته نو دا ولې د هغه تعلق مضبوط دی اصل شی رابطه تعلق د الله رب العزت د کلام سره جوړول د الله کتاب سره او د هغې په ذریعه د الله رب العزت سره تعلق جوړول صالح مرید مولا یو لوی بزرگ تیر شوی دی یو پیرې ته هغه وی الله رب العزت مې په خوب کې ولیدو نو ما ته وی ما قرآن لسته الله راته وی یا صالح هذا القرآن فأين البکاء تفسیر مدارک دا ذکر کړی دی اے صالحه قرآن خو وای خو جړه خو اثر نشته کنه قرآن خو وای خو دړه درد خو دی نشته کنه مال جړه پکار ده
ملن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوى. الله وی دا ویني او غوښې ما ته نه رارسي، دا خو تاسو ځان له تیکې کوئ، ما ته خو به ستا د زړه تقوا او اخلاص او صحیح نیت به راته رارسي. د قرآن سره صحیح نیت، د قرآن کریم سره اخلاص، دانه چې کمنټ سوره خلکو ورکړه او بیا خپل موبایل په خپله ګورې چې کمنټ سوره رالل، عجب راغې، وړلې ته خو تباه شوې. ارز راته یو کس ویډیو خوله، موږ تکرار کو چې د ما لړکه سړیا سکه ما تبا کې ما متبا کو، زه اوس په دې باندې سکوم. خپل عمل په خپل ګوري په دنیا کې، دا به قیامت کې ګوري، دا به قیامت کې ګوري. دانه چې قیامت کې بیا سني فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، هغه په کونای غټ پټ سړی ښکاری او هغه وزن سني، د پکونای وزن سني. اصل شی په اعمالو کې وزن پیدا کول دي او وزن په اعمالو کې په اخلاص پیدا کی. الله دې ما کې عمره ولی، اتاس کې عمره ولی. اعظم الګرو توام په خوا دور اخلاص نو اوس ډیر شو، په خوا ډیر اخلاص نو مشرانو کې اوس ډیر شو. په خوا لګو خو پړه کې اوس ډیر دی، خو په خوله دی. په خوا لګو خو په کم ځای کې لګ نو خو د زړه شی و، دا لګ و تاثیر دی د وجې نوامه چې اوس خلک ډیر ډیر یادوي. په خوا چا یادو نه ډیره، خو په زړه کې اخلاص و، په کار کې برکت و، په زړه کې اخلاص و، په کار کې برکت و. یو شاګرد و دنیا به جړه کوله او اوس صرف شعر پاتې شو، شعرونه پاتې شو د اقبال صاحب. آغا نشته اقبال صاحب چویلیو قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، او پاش گویم آنچ در دل مزمرست ای کتابیں نیست چیزیں دیگر است. چون بجا در رفت جان دیگر شود، جان چو دیگر شد جهان دیگر شود. اغا اقبال صاحب چویلیو چه دا قرآن زړه ته کله کوش په زړه کې انقلاب راولی، دا بیا انقلاب دی بیا په دنیا کې راولی. اقبال صاحب د مخلصینو زړه یادو چې په هغې کې اخلاص و، د زړه کې انقلاب راغی، دا انسان بیا انقلابي انسان جوړ شي. په دې کې اخلاص دی، په دې کې غم او درد او فکر دی. نو اخلاص هغه د زړه دی، هغه د زړه دی چې په زړه کې انقلاب راولي. چون بجا در رفت جان دیگر شود، جان چو دیگر شد جهان دیگر شود. دی بیا به انقلاب راولي، دی بیا انقلابي شي. پړه کې اخلاص ہو نو په خولې الفاظو کې برکت ہو، نو په کار کې برکت ہو. یو پنځپیری به او ټول کلی لوه. بس ما ته یو پیری ته چاوي وی پنځپیریانې خو ټول په سوات او دیرو باجوړ کې مړه کړم، ما نه مړه یو پنځپیری ډیر دی. د مثال د ماچس ته تیلی دی او د نورو مثال د پلال دی، خو چیله دی ولور بړه کې کړی ایس شی بیانی. دا په اخلاص باندې تیاریږي. ما چې یو پکې ژوندی دا داسې بوزغلی دی چې په شکال موسم راشي یو تیغ نه 50 تیغه بیا دی نور کوي. نو الله رب العزت دې زمونږ او ستاسو اخلاص نصیب کی. کار محنت ډیر زیات کیږي، خو الله د اخلاص زمونږ او ستاسو نصیب کی. د بزرګانو توجه به یول ځان ته وه، خپلو اعمالو ته وه، خپل ځان ته به وه، خپل اخلاص ته به وه چې زما د اخلاص تول سوره دی. نو بیا کس عمل به نه کېده، کار کې به برکت نه ښکارېده، نو ځان ته به توجه وکړه. الله رب العزت دا کم در شوه دی په خپل دربار کې قبول او منظور کی. دا 3 سورتونه پاتې دي، ما وی زبر سورتونو وضاحت کومه، خو ټیم ټول په نورو خبرو لګید. الله رب العزت د مختصر بیان کول توفیق راکړي چې دې سورتونو سره مختصر وضاحت وکم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد. او سورت هم د اخلاص ته کنه، سورت اخلاص. اخلاص ته ویل شي دلته چې وسیه والله اله الا الله، دا اخلاص ته کنه کینچی لا ده بسر څخه ختم. یو الله ته سجده لګول، یو الله ته را مدد شویل، د یو الله په نوم نظر و نیاز پیش کول. په زیارتونو به د الواګانې پراټې نه وړل، مانخت د هغې په نوم باندې نه کول. دا مسله پنځپیر شیخ القرآن نه مولا کړې وه، دا بل چا نه وه کړې. ښه زیارتونه آباد وو، ادا قرآن مجید وو، چې څوارلس علمونه به وله پکاري هله به قرآن وی. اوس هغه هم راواغسته، ایمو هغه څوارلس علمونو شرط یې ترنه ختم کو. پته ولګېده چې میدان خو رانه دی واغسته او سټیج رانه دی قبضه کوي. نو راشه موږ به یې ورپسې راوالو. نو دا صورت هم د اخلاص دی. اخلاص څه ته ویل شي؟ تمیز العمل من الریا.
د عمل د ریانا پاکول کتمیز اللبن من بین فرس و دم څنګه چې الله د میخه او د غوا او د ګړی او د بیزه د غلان زینا سپا پای راو باسی خوشنه نشته بره خو خوشنوم دی کنه بره وینوم دا بره چې دی میتیازی هم دی اغار سن سپا پی ور پای تا ته راوزی ٹیسٹ کا نو پکی وینئی نو پکی خوشنئی نو پکی بولی اس پکی نی دیتا ویل شي اخلاص نو تم اخلاص صورت اخلاص دا مطلب چې یوازې د الله عبادت کول بل چاته را مدد شي نه ویل او دا مسله تاسو ته بیان شوی په درس دوران کې بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد وای ورتا شان دا دے اللہ دے یکیو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ تپوس شے صف لنا ربک ان سب لنا ربک دا رب نہ سب درات بیان کا چستا دا رب سوک دے دا غرات نسب بیان کوي من خو خلق په نسب پیجنو استاد دې رب نسب سده نو الله سورت راولېګه قل وتوای پیغمبره هو شان دې الله احد الله یو دې یک یو دې موږ استادانه معنی کې یک یو دې دا احد معنی شوخه قل هو الله احد په اعتبار د ذات یو دی په اعتبار د صفات یو دی دا الله رب العزت شریک نشته دا الله نظیر نشته دا مې ته تفسیرونو خبره وکړه وا په الله نړم بس خبره ختم شوه نفي د عادت کوي او نفي د نظیر کوي قل هو الله احد او الله رب العزت احد دی او معنی دام کوي پختو کې به وام چې امیان په پوه شي ستا ثبوتان خو مرکب دي صد اوس پنینا سر تانبه نه او صد غټونه صد لارګونه مختلف غي جوړ کړیو الله دغه شانت نه دی قل هو الله احد وای ورته الله یکی یو دی الله الصمد الله صمد دی صمد چاته وي بے نیاز او بے حاجت ته وي چې داغه ضرورتونه او حاجتونه ني الله الصمد او صمد چاته ویل شي الذي يسمد اليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم صمد غزات ویل شي چې ضرورتونو حاجتونو ټیم کې ورته جړاو پر یاد کیږي ضرورتونو حاجتونو ټیم کې ورته سکیږي جړاو پر یاد جړاو پر یاد بچا ته کو الله تعالی الله الصمد الله الصمد صمد خبره ده د تعلق د مخلوق نه بکټ کې وتبتل الیه تبتیلا یو الله رب العزت طرف تبرازه د مخلوق نه سوال مکوا مخلوق سره خپل حاجتونه مګړه ارس چلاسی بابا لتلم پیر خواته حاضری کله کله خی نو هغه خواته می خبره وکړي نو ډیر زیات یو وخت می پاغي باندې سوچ کو یو وخت می پاغي باندې سوچ کو ا خبره مام کولی خو هغه مو کړی او چې هغه خبره کې سور اثرو ما ډیر عمر کړي خو په ما یو مسر نه وکړي ډیر غټ اثرو الته ګریډ ټیشن مضبوطو کنه اخلاص ټیکو کنه نو کرنٹ مضبوطی چې کله ګریډ شیشن 12000 واټ بجلی سره نږدې شي موږ یو کس دی 12 غزه کې ریا په لمس وځي ها او چې کله دا بل بجلی دا ډی جی وته کې شی وته دا اوس چراو دی دا ډی سی نو هغه د شارټ نه در کې دور سنیخه نه کې سنیال ته نشه مضبوط نه دی نو ما تاسو ته دا وی چې الله الصمد صمد دی الله رب العزت حاجتونه غواړه کله رسړی ما فوق الاسباب غختل جایز دی ما تحت الاسباب سړی ضرورت شي قرض پیسې چانه غواړي کنه چاته وی خرار الله کا سره پیوړما ماشین نه بوجای راړما او دا موبایل راکې او مسکال په چاته کوما نو دا حق دا جایز دی خو یاره دې سره رمضان عادت کول نه دی پکار ښا دې سره رمضان عادت کول نه دی پکار یو نیم کستش سوالونه گاونډي ته لګ موټر سایکل لا کا دی اډې پورېزم نو ته خپې دې ماتری خو ځکه نه سوال سره کې په دې خبره پوه شئ خپې خورې ماتې نه دي ځکه نه تر دې اډې پورې یو منډه کوم به زرې راولم نه پیدل ځه سوال سره کې سوال سره کې مه کوه سوال دا خوله بارې عادت شي سوال ښه خبره نه ده نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه سره په مختلفو عملونو بیعت کړی ښه یو بیعت
صحابي سره په دې باندې کړو صحابي و سر په دې کړو نبی علیہ السلام متوي چانه بس سوال نه کې راغی نبی علیہ السلام نه وغختل نبی علیہ السلام ته صادر کې واچو نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه وغختل وار کړ نور وغختل نور دوه قسمه دي سنري مولیان ناس اعتراض وکي زابل ته واوړېدم نو هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا دنیا ګور ډیره خوګه دا او شنه ده ها او چانه څه شی غواړه ما یو پیرتا خپل ونو مینا لما راغې نبی علیہ السلام ته واچو صادر کې وای چول چې ډیر شو نبی علیہ السلام ته اوس غراته اوچت کوي نه اوچته به خپل تاسو له دوره وختل بس که دوره غواړه چې اوچت خپل خوشي بیا کنه بیا ته سوالونه مکوا هغه وای ما دا غې نه پس بیا د چانه سوال نه وکړي صحابي نبی علیہ السلام ته زب چانه سوال نکوم بیا وداسه چې کله به اس ته پاسه ناستو او چابک به ته وغورځېد نو اس به ودرو ملګرو ته به څه نه وي راکوز به شو چابک به راواغست خلکو به ته موږ په ځمکه ویلې به دي وراته که نه چې دا چابک راکه وی نه ما نبي علیہ السلام سره بیعت کړو چې زه به چانه سوال نه کوم دا سوال دی که نه موږ به دې ځای ناستو دا موبایل چارجر کې کېده دا موبایل لږ راله راکه ولکه تخپې دې ماتې دي پاسه که نه لږ ازنک لک کار کور کې خپل هم کوي ښځې د کولر نه اوبه راکه نه ته لږ پاسه که نه د الله بنده به نور کار وکړي کولر نه اوبه راکه دا کاسه دی پلکه نو دوره خو څه کوه که نه چټني راواله او ستا نوکره نه ده ښځه راخو د کور مېرمن ده په دې خبره پوه شوئ د نبي علیہ السلام باره کې راځي چې کور به هغه کار کو ښه کور کار به نبی علیہ السلام خدمت سپلای به ځان خپله هغه ګنډلې نبی علیہ السلام چپلې نور به څه کار و بوکر راوړل شو بیزه به نبی علیہ السلام خپله لشله اوس دا د تنوع چې تاسو وایئ چې د ښځو نوکرانو جوړ دی کې کله کله تواضع راځي نن زمانو تقریر بل پلته لري نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو پیرې ته زنګ په سفر و ابید به وایي چې تا کله سم کړی دی خو دغه یې نو نو هغه ځنګل کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سفر روانو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کارونه تقسیم شو نبی علیہ السلام کارونه تقسیم شو نو چې کارونه تقسیم شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویزا یو ویزا به سرمنو باسم بیزینا بل ویزا به اور بلکم بل ویزا پخه کم نبی علیہ السلام یو کار بزو کم زبدل خشاک را ټول کم سردار دو کونن وا سوره تواضع ها سوره تواضع د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ورته حضرت منگ به یو ته کار کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه زدا کار نه کوم چې رفقا او ملګرو کې امتیازي حیثیت حاصل دا ځان له ثابت کم دا څه نه کوم غاخو د نبی علیہ السلام شاګردانو ځکه طالبانو ته مړه دا مزه نه کوي چې سین ته پروګرام لتلی او تا ته سپین صادر خوري او غي کارونه کوي تم لک پاسه کنه تواضع بدر کې راشي خبره پوه شوي تاسو او نور ملګری دې څه کار کوي نو تو مټې راکاږه زبه دا کار دا رضا نه اصلاح ده او چې دا نه کې عجب به راځي نو تکبر و بیا راځي وایي به دا ټول جوړ یاره ما له لګیا دي ښه ما ته وایي ته کښېنه دغه ځای کې نو بیا به د نفس هلاک شي تباه به شي نو بیا به رسر خلک بغض کوي بیا به رسر خلک حسد کوي وګوره د راته پرلت والې زموږ څه پلار خو نه دی هلکه راپاسه که نه نو بیا به ځان په خلکو باندې کنځې چې ته پاسې دی کار کې نو یو برې د مټه نه وي بل برې د مټ کېنه خلک وایي یاره سوره ښه سړی و خو په دې نیت یې مه کوه چې خلک وایي سوره ښه سړی و دا بل پله بیا واوړی دی که نه د نیت ستن چې بالکل په 12 بجې ولاړي کله د ګړای کې سیل خراب شي دا ستن داسې کېږي نه سین به ورته صحیح ساتي سیل چې ټیټ په یو ځای باندې ولاړي الله رې زمونږ اعمال اصلاح کی الله الصمد الله سده صمد دے الذي يسمد اليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مان کئی جڑاو پر یاد ورته کوا زنانو له پکارداري سوالونه نه کوي سوالونه به اوس کوي که نه ماله پیسې راکه جوړه واله من خاون وسره جنګي یو ځای اختر کې 3 جوړې علي او عادل سالور جوړیلی د ناوې یو پیری ته راته چای په 500,000 ناوې له جوړه واغسته ما لکه دا ناوې به د 500,000 وکه نه جوړه دی ولا په 500,000 واغسته الله اکبر کبیره سوره تباهی دی ښه سوره تباهی دی خاوندانو یلته سرونه کټه شو او دا دلته کې الوزی خاون وی دوبای کې دا هغه گریوان د سیمټو نه ډکی گریوان بډې د سیمټو نه سخایي په دې پوه شوئ تاسو
ادا دلته کې مستیانې کوي غریبي کوه موږ چې واړو سید عرب امیر صاحب دا رشته کنه ژوندې دی هوښیارې ښځې به کمې وې خاوند نه به پیسې پټولې 10 روپۍ 100 روپۍ نو چې کال به تیر شو نو خاوند ته وې مال بیزه والا نو هغه به ورته پیسې چاته وې ته خو چاله نه ورکې دا به د ما پټولې لږې لږې تا سره خو غم نی ما وې چې لږې لږې وپټوم بیزه به رالوالې نو دا پای خو به د کوره شي که نه وبه داسې که به وبه نو خاوند سره به یې لږه کار سپک او چې ما ته یاد دي زما نیکه چې هغه به میخه خرڅولن د نیا به مې ورسره جنګ و ما به ورته موږ به ورته بابي وي ما بابي ځان له دې کار کتلی دی هسې کار کتلی دی دا کور به زه په څه چلوم نو دا نه چې هغه پیسې نه ورکولې نو یو میخه او یو غوا به زما چې سوره یاد دي بلکې دی تر ژوند د هغې به ساتل به ساتل د کور خرچه یې په هغې چلوله کله به یې غوړي ویستل لا به یې خرڅول زنانو به ټولو داسې کولو پای به یې خرڅولو او د بوس او د کلو خرچه به یې د هغې نه یسته خاوند له به یې ورکړې به یې ماله کل راړه داسې به وي ښه ماله بوره راړه دا به وي داسې به وي ماله راړه او پیسې به یې هغه له نه ورکولې وی تا سره بیا د کله د بورې غم ني نو هغه به مزدوري کوله تنخوا به بچت وه کور به دی چلو اوس وایي ماله موبایل د ټچ راولېږه د ټچ او دا لګیا ټوله ځان ته ایزي لوډې کوي پیکیج راته وکړه او سوټو خواله نه ځمه ماله کرکه راځي نو بس هغه ټوله سعودي ټول عمر سعودي کې او دا ټول عمر په کور کې غلام غوي شیخ صاحب وایي چې روره خورتې جوړ شي بیا راشي بیا یې شوګر شي هلته بیا کور ته راشي الله بندګانو دا ګوره تاسو دا څو رخي خبرې ما وکړې ښه دا ښځې قرآن له رالیږئ چې دا جواد مولوي صاحب ورته مسلې کوي نو دا به کور ستاسو سم شي زنانو له په کارداري په خاوندانو لږ رحم وکوي لږ رحم په هغوی باندې وکوي پیرې ته یو سړی اوس د وبای نه راغی زما چې یاد واتلی ځکه زه ډېر وړوکی یم چې راغو بیا کور کې جنګ و نو ما ورته یې ولې یاره وی یاره ما خو یو 13 کاله تېر کړه وی چې رالم وی ښځې ته مې چې څه جمع پونجي مونجي وی چې هېڅ شی نشته هغې به چې په 40,000 میخه واغستن خور له به په 100,000 ورکړه وې زه دا واله موږ به ځان له بله الو خبره پوه شوئ تاسو داسې بیا یي که نه پوخي په 100,000 خرڅه کي وایي زه دا مې خور ویلي دا به هغې له ورکم که بچې راړي یا کټې هغه چې کوم دی نو خورزې له ورکي نو هغه هلته ګټي او دا ول دلته خیراتونه کوي هغه بیا لګي نو چې هغه راغی نو ما ورته اوس بسې کې اوس مې ښځې ته وی چې زه به دمه وکړم اوس ته لږه مزدوري شروع کړه دغه چې ما خو څه ونه کړه اوس ته شروع کړه رحم وکئ په دې خپلو خاوندانو د الله بندګانو درې جوړې د اختر په ورځ باندې سړي د وینو لړلي او دی به چې دی نو هغه جوړې بدلوي په واده کې سړي چې دی نو اکثر جامې د دیګ هغه تور کې په هغې باندې پورې شوي او جامو ته وامو ته خیالي ډوډۍ وخوړی شوه که ونه خوړی کله یو میلمه له منډه وایي خفه نه شي ګورې او دا دي او هغه دي او نور لګیایي او هغوی چې دی زنانه لګیایي او هغوی جامې یو بل ته ښیي نو عزتمندو دا اصلاح چې راځي د الله په کتاب الله مصرفین نه خوښوي تاویل پکې ښه دی خو چې د به شرک رد کوي بیا مشرکین معنی کوه که نه خو چې په نور سره رد کوي نو بیا اسراف معنی هم ښه خبره ده لفظي معنی دغه ده اسراف ښه خبره نه ده که نه نو الله صمد ذات ضرورتونه پوره کوي الله ته پاسه الله نه جاړه الله ته جاړه د شپې پاسه زنانو ضرورت راځي د نارینو ضرورت راځي وای الله ما خو قصد کړی زه خو چا نه غواړم نه زمونږ یو ملګری هسې کیسه وه پکې وکړو نو موږ په 400 کې وو 400 کې موږ وو داسې د دې لپاره هم چې الله نه غواړه نو ما هغه ډېره ښه تعلق و د افغانستان و یا مخکې مې هم تاسو ته جوړی وی نو هغه ما ورته ما یاریه ما سره خو یو 2 روپۍ دي نو هغه وخت کې ما نسوار وکول نو ما نسوار پې والو که کېږي ما ته یې کېده مړه په کار به شي نسوارو باندې څه کې ما بیا مې بس کړه نو اوس بله ورځ چوټي کېږي او نه هغه سر کرایه وه نه ما سر کرایه وه نو ما څه به کوو بس چاته وایه مه سړی خدای به خیر کوي الله نه به غواړو ما صحیح ده عزم مې دا کړو انشاءالله وام به نه کې به ځو به چېرته پیدل به ځو څه به کوو هغه هم دا عزم کړو بله ورځ چې سبق ومې اوس چوټي کېږي 1 غنټه پاتې ده او دې کې مدرسه کې ټاله والی شوه چې ټاله والی شوه طالبان راغونډ کړه چې راغونډ کړه 300 روپۍ راله راکړې ټولو له 300 روپۍ دا الله نه غواړه الله رب العزت بدل درکوي شاهپور شیخ القرآن نه مولا به دا کیسه ډېره کوله یو پیرې تر شپې پاسېدم او جړل مې الله ما حج لبوزه ما حج لبوزه وی مور مې چغې واورېدې جړل مې ډېر وی راغې ما ته وی چې مولوي صاحب ولې
نو او خانانو د شاپور نو ماته وی چې ولې ماته چې الله ته هم چې ماج لبوزي جاړه مچ الله بوزي ماته وی چې بس کا وده شپلار ته دی وای بو بریزي کنه وسره بلا پیسې دي پلار ته وای داخله بدلو کی تر جاړه یا پاسې دلې جاړه ما ته چې نه زما الله سر زما د پلار نه ډیری دي کې دې شیار له خوي زو لګي نو زمونږه مشران چې وغه داسیو قران کریم دا ذکر کوي چې حاجتونه غواړي دی یو الله نه غواړه الله الصمد حاجتونه پوره کون کې څوک دی الله دی نو دا یو الله نه غواړه الصمد وظیفه وی کوا خو په یقین سره او الله ته وی الله ضرورتونه پوره کون کې ته لم یلد الله سوک زی گول نه دی ولم یولد الله زی گول شوی نه دی ولم یکل له کفوا احد الله په مثل باندې بل سوک نشته ری بسم الله الرحمن الرحیم دا دو سورتونه د استعاذی دي بس مختصر یو خبره کومه دا دو سورتونه د استعاذی دي دا قران کریم مخکې صورت یو صورت کې یو مسله د دوه سورتونو کې یو مسله او قرآن کریم شروع پا اعوذ دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاذا قرات القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم او ختمیوں پسبانی اعوذ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دیتا حسن ابتداء حسن اختتام ہوئی او شروع د قرآن کریم په داسې صورت کړي وا چې داغه په شان بل صورت نو لم ينزل فی التورات ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثله داسې بل صورت نو د جامعیت په اعتبار او ختمی په داسې صورتونو چې داسې نور نشته دي نبی علیہ السلام فرمای علم تر آیات انزلت هذه الليله لم ير مثلهن قط بیگاش پایاتون راغلی دي داسې آیاتونه چانه دي دا په اعتبار د استعاذه نو شورې په داسې صورت چې داغه بشان بل نو ختم هم په داسې صورت کې چې دای بشان نور نو او بل ختم په دې صورتونو زګه کړ زمونږ استادان وای چې سورۃ اخلاص کې قیمتي خزانه وا شیطان به درنه علی نو چې شیطان علی په دې صورتونو ځان د موا چې شیطان د نه دا توحید چتوانلی نو یو بل نقطه په کې علما ذکر کوي چې په دې دوه صورتونو زګه ختم ک چې قران دی وي او درس دی وک نو خلق بده د نظر کوي د خلق ور سره بغض راځي نو پرې دوه صورتونو ځان د موا زنجر بدعتیانو رته خیال شي او کاند د تکنی نو په دې ځان د موا استعاذی صورتونه دي قل اعوذ برب الفلق و پنا غړم پر رب د شلیدونکو سيزونو من شر ما خلق د شر داغن چې الله پیدا کړی دي و من شر غاسق د شر د تیارې نه اذا وقبا کل چې خورشي و من شر النفاثات د شر د پکون کو خزونه فعل عقد په غټو کې خزه جادو کوي خزه زکوي چې جادو اکثر خزه کوي په نبی علیہ السلام هم خزه جادو کړو حدیثونه ثابت دي ومن شر حاسد اذا حسد د شر د حسد کون کی نکل چې زار د حسد کوي الله ر موږ د حسد نه وساتي حسد ستوي والاسف على الخير عند الغير چا باندې الله احسان کو ته په خپای چاله الله گاړي ور کته په خپای سو ک الله عالم کو او تا بدی شي د چاله الله عزت ور ک خلق ود کینی پاسی ته په خپای چاله الله ډیر ور کړه او ته په خپای دې ته بغض حسد ویل شي هو الاسف على الخير عند الغير او حسد داسي ګناه دی چې پاسمانونو کې مول دا شی او شیطان کړو او پس مکه مول دا شی او قابیل د ابیل سره کړو او حسد چې دا غي او دا دی چې سړی وي الله د دنه د نعمت والا او مال راکا دا سیاسيانو حسد وته جواب وي د قسم کو زما دا پیوکا په دې پوښي او حسد داومي چې الله رب العزت د نهواله کمال راکې کنه راکې خودلې ورکا د نهواله گاډي ول چې تر چنګلای د غر نه اور غړو خیر د مال مرا کو زاسم خپې می خېری ګرځې دې شم خور د نهواله دې تسویل شي حسد الله رد د عزت ختم کنه کمال نه راکې مرا کو خور د نهواله دا حسد دی دا نه دی کول پکار او کله به انسان دا وی الله دل دې ورکړي مال راکا دا خبره ده او کله دانیت روان شي دی وی الله دل دی ورکړي شکر دی الله ستا ډېر خزاني دي مال عمره کا سوال کوي او چې دل ورن کینو الله اوس خود دنه والا کنه مال خود را نه کوم د دنه والا الله رد زامن دوبای ته بوتلی زما د امبوزه خو چې رد دالان نشوي د خو په کور کا خدایا نو دا بغوز دی ښا دا نه دی کول پکار الله ر موږ د حسد نه وساتي حسد ډېر بد شي او ته
او تش حسد نه لري کنه ها عجب ریا تکبر دا ټول داسې سيزونه لري چې د سره اعمال هم بربادي او یو انسان له الله مال ورک مرتبه ورکړه خبره پوهیږي دولت ورک عزت ورک نو هغه د هم داسې کارونه نه کوي چې خلک وسره حسد شروع کی یاره وای خلک حسد کوي اکثر ما ته خلک وای ملګری حسد کوي نو مال تسله داس کارونه کوي چې خلک رسره د 200 کال فیسبوک ته ناستې ځان خپل په ګوته کو نو اوس به تاسو خلک حسد کوي نو تاسو وای ډیر ته لکه رقم ځای نه پلار دې خو اوس نه دباول غواړي نه ته خو دا وای زه خو نیمه زه خو ماشومې ما دا خو د مشرانو کار دی زه خو نیمه او زه به ولې دا کارونه کوم نو چې ته خپل هغه کارونه کوي چې خلک د سره اذان نیغ نیغ کې چې نیغ نیغ کې خلک بدل سر خامخا وي را لاندې کوي به د دې وجه نه کشر سره کشرت خوان کوي غلام سره خادم سره په خادموالی کې کمال خوان کوي چې خادم وي بس زه خادم ما خدمت ډیر کوي خادم ته خلک دعاګانې کوي مشر سره د مشرت خوې خوان کوي بیا به تا سره نه څوک بغض کوي نه بر سره حسد کوي شیخ القرآن نعیم الله درس مې عرض اورېده نو هغې کې یو کس وی ما یو ملګری راغې تورډي جلبای وی وی ما ته وی پته نه چې کوم وخت درس و وی ما ته وی چې ملګری څلوېښتو ته ورسېد لوډ سپیکر علم وی ما ته چې پاسه مړی هېڅ کار دی نه دی کړی ما په دوره وخت کې 40 کا سنو تیار کړی تا بیا 40 تیار کړه دا څنګه تیار کړه دا تا کار نه دی کړی وی ما ته وی چې لوډ سپیکر علم ما ته چې ته بیا لوډ سپیکر ته په کال کې ورسېدې ما لا لوډ سپیکر چې دی ما شل کاله کې نو لګولې تا بیا ولګو ته ځان خلکو ته خپل په ګوته کې چې راشي زدا سي اوچتم ماشومان باندې کار وکا هغه تیار کا چې ته کله په خپل خپل ودرې دی شیخ القرآن نه مولا وی شیخ صاحب د پنځپیر وی ویرشاه اسماعیل شهید رحم الله نور تحریکونه ناکام شي ما پای کې سوچ وکړو ما قرآن در شروع کو ما په هر علاقه ور کلی کې ځان له شاګرد کلک تیار کو نو ما وی چې زما کم ځای خلاف کیږي الته به جواب کیږي الته به جواب کی ما ته بنه را رسی نو زما تحریک زکه کامیاب شو ما ته وی چې دا او خلکو د ځان په خپل په ګوته کې نو خلکو د ځان په خپل په ګوته کې را بشیتانه به قرآن والی تانو ملګری متنفر ګټ کې کینا د الله ر دین خدمت کوا ملګری تیار کا تو په خپل خپل ودرېږي بیا میدان ته راو دانګا نو الله رب العزت فرمای و من شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس و پناه غواړم پر رب د خلکو چې بادشاہ د خلکو دی حاجت روا د خلکو دی من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسې چونکی نه الخناس چې هغه پټیږي ذکر پټیم کې او بیا واپس راځي الذي هغه وسوسه سوچ وسوسه چې پسینو د خلکو کې من الجنه والناس کې پیریانو کې انسانانو نه واخر دعوانا بس اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد یا الله رب العزت عادیز چې کوم درس شو په خپل دربار کې قبول او منظور ګرځوا یا الله رب العزت اس کمې کوتای به کې شوی الله دا غینه درگذر وکا سمره نارینه او زنانو په دې کې شرکت کړ دی الله رب العزت ای ټول پورا اجرونه ورکا جوازان کړول دی الله رب العزت د قران کریم په درس باندې تلاوت باندې د سمره اجرونه وعده چې ستا پیغمبر موږ سر کړی دی الله پورا اجرونه ول دا غي ورکا یا الله رب العزت د مور او پلارونو خويندو لر دی اجرونه ورکا د ترونو ماماګانو ل خپل خپلوان لر دی اجرونه ورکا یا الله ردی سمره برکات دی کور کې راولا الله رب العزت ردی مال او دولت کې راولا الله رب العزت دا برکات د دې بچو مور او پلارونو خويندو ترونو ماماګانو ته شامل کا الله دا برکات د محله کې راولا الله رب العزت دا برکات چې سمره دی د سمره معاونین دی ملګری دی مشران دی کشران دی د سرمینه کوي یار د خدمت کوي الله رب العزت اټول تر دې ثوابونو او برکات اور سوا یا الله رب العزت دا کور د قران کریم د دین مرکز وګرځوا یا الله رب العزت دې ځای چې څومره ملګری مسلمانان نن حاضر شوي نارینه او زنانه سره زما الله زموږ د ټول لوی واړه ګناهونه معاف کا الله زموږ د ټول لوی واړه ګناهونه معاف کا
الله زمونږ د ټول لوی واړه ګناهونه معاف کا یا الله رب العزت ته زمونږ د عقیده اصلاح کا یا الله زمونږ د عمل اصلاح کا یا الله په صحیح عقیده او په صحیح عمل استقامت راکا یا الله په صحیح عقیده او صحیح عمل باندې استقامت راکا یا الله د صحیح عمل نصیب کا او الله دا غیر پر صحیح اخلاص زمونږ نصیب کا الله د عجب نو مساته الله د ریا نو مساته الله د تکبر نو مساته الله د عجب او د ریا او د تکبر نو مساته یا الله رب العزت د قران کریم درسونه عام کا یا الله رب العزت زمونږ څومره استادان او ملګری چې هغه د قران کریم درسونه کوي الله په خیر او عافیت سره اختتام ته ورسوا چا اختتام کړ دی الله په خپل دربار کې قبول او منظور کا یا الله رب العزت خصوصا د پنځپیر درس الله رب العزت تر قیامت پورې دا جاری او ساری ساته الله د دې نعمت نه مونږه محروم کوا الله زمونږ په ژوند کې دا سر ازمرا والا چې پنځپیر کې درس نکي الله شیخ صاحب لا صحت والا ورکا الله عمر وکي والا برکت واچو ډیر عمر سره د صحت نه الله رب العزت نصیب کا الله رب العزت ر قرآن خدمت تر مرګ پورې تنوالا یا الله زموږ څومره ملګری زموږ استادان د قران کریم درسونه کې الله دا غي په خلو کې برکت واچو الله دا غي د درسونو فائدہ عامه کا الله رب العزت د اروجه مسلمانانو ولې په خپل دربار کې قبول او منظور کا د نور ولا توفیق ورکا الله سمره درسونه بکې وشو تلاوتونه وشو ذکر اسکار بکې وشو خلق کوي الله په خپل دربار کې قبول او منظور کا الله سمره توبه مسلمانانو ته استی دی الله ټول مسلمانان معاف کا الله دا غي ګناونه معاف کا یا الله مسافر په خپل کورونو باندې کا الله رب العزت د روزه اسباب ولا برابر کا الله د روزه اسباب ولا په کور کې برابر کا زمونږ ملګری شهاب چې هغه مسافر دی الله رب العزت اغلم په کور کې د دنیا سه اسباب برابر کا نور زمونږ څومره ملګری دی الله رب العزت دا غي مسافر دی الله رب العزت دا غي په خپل ملک الله رب العزت د روزگار اسباب برابر کا څومره مسافر کور ته راتل غواړي الله په خوشاله سره د اختر لرا ولا الله رب العزت الله مور او پلار سره خوشاله سره ملاو کا الله زمونږ څومره ملګری په جیلونو کې بندي الله په خوشاله سره خپل مور لرا ولا خپل بیبيانو لرا ولا خپل بچو لرا ولا الله د اختر نمخ کې الله را ولا الله کومګه پیجنو کومګه نه پیجنو الله کومګ نه یاد دي کیر شوی دي الله په جیلونو کې بی ګناه پراته دي الله په خوشاله سره را ولا الله په خوشاله سره را ولا الله دا ما میاشتا چې د بده کې خلکو سټونو ر ګناونو نه آزادې الله دا غي سټونو د قیدونو نه آزاد کا الله دا غي سټونو ر قیدونو نه آزاد کې الله یا الله کورونو ته راولا یا الله رب العزت حاکمانو په ځړوانه د رحم وبتوي کا الله رب العزت چې کورونو تراشي الله زمونږ په ملک امن او امان راولا الله زمونږ په ملک خوشاله راولا الله په موږ باندې کان حاکمان راولا الله په موږ باندې داسې حاکمان راولا الله رب العزت چې هغه نه تر رضای هغه نه منګ رضای او هغه زمنګ نه رضای الله چې منګ هغه له دعاګانې غواړو هغه منګ له دعاګانې غواړي یا الله رب العزت زمنګ په ملک خپل نظام راولا یا الله رب العزت سمرا ملګرو چې دې ځای کې درس کې شرکتو کو نارینو شرکتو کو زنانو شرکتو کو الله رب العزت ټول مغفرتو کا الله رب العزت دې قران کریم مجرونه ثوابونه ولا ورکا یا الله رب العزت چا مور او پلار وفات شوی دي الله دا غي مغفرت نصیب کا د چارونه خويندې وفات شوی دي الله دا غي مغفرت نصیب کا د چا بچي وفات شوی دي الله دا غي مغفرت نصیب کا د کوم نارینو بیبیان وفات شوی دی الله مغفرت نصیب کا د زنانو خاوندان وفات شوی دی الله داغي مغفرت نصیب کا یا الله رب العزت زمونږه حیا نصیب کا الله زمونږ پرده نصیب کا زمونږه رب بچو زمونږه زنانو یا الله زمونږ څومره متعلقین دي داغي په بارک الله زمونږه پرده نصیب کا الله زمونږ خپل ذات بارک الله زمونږ حیا او پرده نصیب کا الله